خوفزده دي ځکه چې څوک راپاسي هغې پسې ګرځي اوچتوي دا خو زبردستي حکومت دی دا موږ نه منو درخواست دی ټول پبلک ته چې راوډیزي د خپلو بچو د خاطره دا نه چې عمران خان د خاطره په عمران خان باندې چا څه احسان نشته غریب سړي ته هغه وړم ډېره په ګرانه باندې لګیا دی ملایږي ځکه چې سفارش نه بغیر وړم نشته السلام علیکم میم وعلیکم السلام څنګه یاست تاسو ښه یاستئ بالکل ټیک ټاک میم تاسو نه مننه په دې ځکه پوښتنه کوم دا چې څنګه چې تاسو ګورئ شاته کوم حکومت د عمران خان حکومت و او څنګه چې فضل الرحمن راووتو بلاول راووتو مهنګایي مارچ سٹارټ کو نو هغې نه بعد چې څنګه د عمران خان حکومت لاړو او دا نوی حکومت چې راغی چې کوم حد باندې مهنګایي سٹارټ کړه نو د دې مهنګایي باندې دا فضل الرحمن او نور دا پارټیانې چې دا چپ دي ولې دا ځکه خاموشه دي چې هغې باقاعده د نوي دا چې کوم حکومت د شهباز شریف راغلی دی دې سره ټول لکه یو ځای دي یکمشت دي ټول لګیا دي خو غریب سړي لګیا دی ملا ماتوي غریب سړی د هېڅ پرې نه خو غریب سړي ته هغه وړم ډېره په ګرانه باندې لګیا دی ملایږي ځکه چې سفارش نه بغیر وړم نشته ما خپله ولیده ټیک شو ځکه زما دا اختلاف دی د حکومت سره چې قانون دین شی ختم کو لکه ورسره لکه ډېر شیزونه داسې دي چې کوم اصولي و هغه یې ختم کړه او زما دا د خلکو ته خواست دی درخواست دی ټول پبلک ته چې راوډیزي د خپلو بچو د خاطره دا نه چې عمران خان د خاطره په عمران خان باندې چا څه احسان نشته خاطر او احسان د خپلو بچو د هغې د فیوچر د هغې د مستقبل د خاطره دې راوځي ٹھیک شو ځکه چې نور خلک هم موږ ته ګوري چې کومې لیډیز نه دي پړه لیکه هغه به هم راوځي شعور بیدار کې روزه ځکه چې دا لږ وخت دی دې کې ګوره د انصاف جیت دی او موږ هم د تحریک انصاف نو زما دپاره دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې موږ د یو داسې انسان سره ولاړ یو چې کوم مخلص دی د خپل قوم دپاره ګینې هغه ته څه حاجت موږ دپاره د راویستو میډم مهنګایي خو که تاسو سوچ وکړئ که نه نو کال وشو تقریبا مهنګایي سټارټ کړه خلک راپانسېدل خلک نه راپاسي ولې وجه څه خوفزده دي ځکه چې څوک راپاسي هغې پسې ګرځي اوچتوي دا خو زبردستي حکومت دی دا موږ نه منو دا جبر حکومت دی ستاسو څه خیال دی الیکشن به وشي بلکل ولې نه موږ غواړو چې الیکشن وشي چې د سچ او د جوت فیصله وشي میډم آخري کوشن به نه کومه چې څنګه تاسو ګورئ موجوده مهنګایي ده صحیح دی او خلک اوس راپاسي روپرو دا ولې څه وخت کې چې سټارټ شوه خلک ولې راونوته ولې د دې مهنګایي ملا هغه وخت کې ماته نه کړله حکومت خلاف ولې اکشن وانخیستو اوس ولې اوس ځکه لګیا دی هغې خلاف اکشن اخلي چې خلکو برداشت نه بهر شوه سفید پوشه بندن چې دی هغه هم نن سبا زه د وړو لاینونو کې ګورم ټیک شو د عمران خان په وخت کې تروړه صرف او صرف دا 850 او 20 کیلو چې وه په 1150 وه اوس په 2150 د 15 کیلو تروړه ورکوي په دکان کې نو غریب سړی به څه واخلي چې کوم مزدوري کوي مزدورکار ټوله ورځ بهر لګوي هغه به څه ګټي څه به اخلي هېڅ نه ما په خیال هغې ژوند یې خاورې کړو بالکل څه وخت چې عمران خان مهنګایي لږه غوندې سټارټ کړه لږ غوندې هغه ضرورت و ټول خلک بار راووته او نن ټول خاموش دي د سوچ خبر ده اخر کې عمران خان ډېر سهولتونه مېر کړي وو که نه ګورئ جي 12000 روپۍ په کرونا غوندې ټایم کې چې دې خزانه خالي پرېښې وه هغه ډېر هیلپ کړی دی د غریبانانو یو غریب بغیر مددګاره نه دی پرېښی دسترخوان یې کولاو کړي دي مسافرخانې جوړې کړې دي هغه د 10 لاکو علاجونه یې فري کړي وو دی دې موږ ته وښایي ده څه وکړه چې راغې دغه وایي خزانه خالي ده خزانه خالي ده ولې زموږ دا کوشچن دی د حکومت نه چې ولې هغه پیسې چېرته ځي آخري کوشن لرم څنګه چې د 3 ججونو فیصله راغله او د هغې فیصلې کوم موجوده حکومت دی هغه وایي چې دا موږ نه منو دې به حکومت له به څه پیغام ورکوئ زه به حکومت له دا پیغام ورکوم که تاسو سنسیر یې او رښتیا یې نو تاسو ودرېږئ تاسو وایئ چې موږ الیکشن غواړو الیکشن وکړئ پته به ولګي د رښتیا او د دروغو د انصاف او د باطل پته به ولګي ډېره مننه خوشحاله